السلام علیکم. زه یم اباسین یوسف زی. په دنیا کې قسمه قسم رنځونه وباګانې راځي، خو WHO یعنی ورلد هیلث ارګنایزیشن ویلي دي چې د دې کرونا وایرس په شان خطرناکه بیماري نه مونږ لیدلې ده نه اورېدلې ده. نو مونږ له پکار دا دي چې دې ته پام وکړو. زمونږ حکومت مونږ ډېر په وخت خبر کړي یو او ډېر په وخت راته ټول هدایات را رسولي دي. زه کله کله واورم چې خلک د ځانه هسې ګډې وډې خبرې کوي او دا شی سنجیده نه اخلي. نو زه خپل ټول قام ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ د کرونا نه د بچ کېدو دپاره په ټولو هدایاتو عمل وکړئ، ځکه چې د ځان نه بل قیمتي شی په دنیا کې نشته. او په کور کې کېناسته پکار دي، ځکه چې غل نه تښتي نو مل دې وتښتي. او که چرې د چا یقین نه راځي چې دا خطرناکه بیماري ده، نو لږه مهرباني وکړئ په انټرنیټ باندې د ایټلي تصویرونه او د ایټلي ویډیوز وګورئ، نو اندازه به درته وشي چې د سیره څو پخېږي. الله تعالی یقینا چې ساتندویه دی، خو دا یې مونږ ته ویلي چې تاسو به خپل احتیاط کوئ. نو خپل احتیاط لازم دی. الله دې زمونږ د قام او وطن څه چې د ټول انسانیت د کرونا نه حفاظت وکړي. آمین.